بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند چې کله د حضرت حسین رضی الله تعالی عنه سار مبارک عبیدالله بن زیاد ظالم مخش پیش شو، نوردا خلق ولا جامع کو یو سپرګوی چې ډېر زیات خلق ورته اعلان یې وکړ په عراق چې په کوفه کې چې خلق جامع شي د حسین سار رو غلی آئی روی آئی چې حضرت حسین رضی اللہ عنہ مقدس سار د عبیدالله بن زیاد مخشی شو. عبیدالله بن زیاد چوڑرو خسته حضرت حسین رضی اللہ عنہ مبارک شنده بندوی و شنده بندوی داسه که بنده گویا بلا تشبیح بدهی دویشی زید بن ارقم رضی اللہ عنہ نوستی بوڑا دی پخوشگار دی کمزور دی صحابی دی دغا ورته چک شو ورته ویایي چې عبیدالله بن زیاد ظالمه ته حسین ته ویایي چې دی ظالم د بغاوت کړی و، ته ظالم یې، ته سرکش یې، تو د الله جل جلاله د هر حکم نه مغوړه سارا چولی دی. دا شنده بنده چوڑا ماو پا دا شنده پا چوڑا بنده ماویا محمد رسول اللہ نے اے عبیداللہ بن زیادہ پا دا سے حالت شده دلائی گئی تیرے دا مبارک شنده ہو دا حضرت حسین پا شنده بنده وی چپا ہوئی رسول پاک علیہ السلام سیدہ شباب اہل الجنہ ورطویلل اے ظالمہ خبیصہ، اے ظالمہ تنن داغا د رسول پاک علیہ السلام د مسیح سره کې ما رویا د شریک کړیو ځنه ته په نبی عرب ته ول او عرب خلک نن تاسو زینت خورا کړای دی، نن تاسو به خیرت ولا څنګه اختیار کړای دی، نن د رسول پاک علیہ السلام د مسیح سره څکیش په شهادت نباد ظالم اې د جسم بند څکوي. اے عرب پدې نه ما پدې ژوند نه د مزه کې بلند مخ ژوند بهتر دی. نور قدرمند الله پاک جل جلاله د اهل بیت سره مشته محبت نصیب کو، ټول صحابه سره د الله محبت نصیب کو، ټول صحابه کرام معیار حق دي. وما علينا الا البلاغ.